الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وقال تبارك وتعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چاچ ستا د قتل جوړي منسوبې کړي چاچ ستا د قتل جوړي منسوبې کړي تا هغو ته هم د لا تسریب چنارې کړي ټول جهان ته د امن پیغام ورکو ټول جهان ته د امن پیغام ورکړو په هر خوا د الفت وږمې خورې کړي یو ځل په مینې محبت په شوق سره درود شریف ټول وای اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام طلباء عظام زما د اهل سنت والجماعت عقیدی سره تعلق لرونکو په دین مین او غیرتمند مسلمانانو منګو تاسو الله جل جلاله مسلمانان پیدا کړیو او دا مسلمانی یو ډیر لوی دولت ته یو لوی نعمت ته ولی چې د دې قیمت مونږ ته په دنیا کې پته نه لګي چې کله زمونږ دا نقلی سترګې پټې شي او حقیقي سترګې کولاوي شي بیا به انسان ته اندازه وشي چې هو دا زندگی څومره قیمتي وا دا ژوند څومره قیمتي و ما په خپل ژوند کې هیڅ سمونه کړه ما ډیر په غفلت سره زندگی تیر کړه لیکن د دې دا آه او فریاد به د انسان ته هیڅ فائدہ نه ورکي ولی چې زندگی بدلاس نه وتلی सांस है चांस है सांस ختم चांस ختم ترکم پوری زماستا په بدن کې ساده نو څومره ګناه دې کړی دا د ځمکې نه اسمانه پوری الله پاک فرمایي اے بندا په خپل ګناهونو باندې پیمانه شه ما طرف تراشه
زه به درته ټول ګناهونه معاف کم. ففروا الی الله. الله جل جلاله زما استاد توبې په انتظار دی چې کله به زما دا بندا توبه وباسي ما طرف ته به راځي. نو ما تاسو ته قسم وخوړو چې دا مسلمانی، دا ایمان، دا اسلام ډیر لوی نعمت الله را کړی دی، خو نن مونږه خپل ځان نه دی پیژندل چې مونږ مسلمانانی، مونږ پابندي، مونږ به آزاد زندگی نه تیرو. دا دنیا چې د چا دا نو هغه به آزاد زندگی تیری. او چې کم خلق جنت غواړي، الله غواړي، الله رسول غواړي، نو هغه به من چاهي زندگی نه تیری. هغه په دې دنیا کې داسې ژوند تیری لکه یو قیدی چې په قیدخانه کې پابند ژوند به تیری. که نارینه دي که زنانه دي، من او تاسو ټول په ټوله د محمد رسول الله امتیان. نن هغه غمخوار پیغمبر چې د مرګ په وخت کې ما طاهر کړی نه، نن د هغه پیغمبر په طریقو کې ما ته ځان بد ښکاری. نن قرآن ته کېنه تا ته قرآن سوی الله اعلان کوي واقیم الصلاة. نو موږ الله پیژنو نه، که موږ الله پیژندلې نو پر رب کعبه قسم موږ به یو موز نه قضا کولی، موږ به د دنیا ضروري نه ضروري کار به پرېښستو او مونځ طرف ته دین طرف ته به موږ متوجه کېدو. نن خلق دین ته شا کړی ده او دنیا ته مخ کړی دی، خو دې خلکو ته پته نشته چې دنیا پاتې کېدونکې ده که نه، دنیا عارضي ده که نه، د دنیا دا ژوند لوبې ټوکې دي که نه، د دنیا دا ژوند خوب کتل دي که نه. د دنیا په ګاړو مه دوکه کېږه، د دنیا په دې کورونو مه دوکه کېږه، د دنیا په ښایستونو مه دوکه کېږه. د هر څه باندې زوال راتلو والا دی، زلزله راتلو والا ده. دا دنیا به الله ورانه کي. انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الله پاک فرمایي په دې دنیا کې چې موږ څه پیدا کړی دي دا ازمیښت دی، امتحان دی، دا د دې ځمکې رونق دی، ښایست دی، لیکن دا عبث دي، عارضي دي. که یو سړی په خپل کور کې اوسېږي نو دا د دې خپل کور نه روان دی خاورو ته، قبر ته. که په کرۍ کور کې دی، که په جامې کې پټ دی، که جامې شته او که نشته، که خوراک یې ښه دی او که کمزوری دی، نو دا ټول په ټوله د دنیا نه یو ورځ تلو والا دي. زموږ یو ملګری دی ډېر زیات مالداره دی، داسې کور یې جوړ کړی دی چې په کور کې یو عیب یې نه دی پرېښی، لیکن دنیا ارمانی ده، نیمګړې ده جی. په دنیا کې د چا ارمانونه نه پوره کېږي. یو کس وایي زی شل کوم، یو ملګری وایي زی شل کوم، نو چې په کم جاز کې سفر کوي نو په کم سیټ باندې چې دا ناست دی نو هغه سیټ باندې 19 لیکلی شوی 19. نو چې کمې کمرې ته دا لاړې هغه کمرم 19 نمبر کمره وه، وایي نور لس ده چا شل کړې نه ده او دې ویلې زه شل کوم. په دې 19 کې دا د دنیا نه لاړې. په الله قسم زما محترمو د دنیا دا ژوند پاتې کېدو والا دی. د الله شکر وباسئ، الله څومره نعمتونه موږ له راکړي. نو هغه ملګري خبره کوله، وایي زه په دې خپل مال او دولت او په دې کور او په دې ګاړو په دې کپړو به زه څه وکړم. وایي زه چې کله م کور ته را داخل شمه نو په کور کې یوه لورې وه چې هغه معذوره وه او په کټ کې به پرته وه
وای زه چې به کلم کور ته را داخل شوم یو آه به مې وکړو چې خدایا دا هېڅ به دې نه راکولې دا لور به دې راله سمه پیدا کړې دا لور به دې راله په صحت روغه پیدا کړې وې نو دا صحت څومره لوی نعمت دی د دې صحت متعلق به م الله تپوس کوي نو موږ مسلمانانی غالبا عمر رضی الله تعالی عنہ شام طرف ته روان دی او د شام سرداران لوی لوی باچاهان د په استقبال کې ولاړ دي نو یو صحابي ورته وایي چې حضرت دا کپڑے دا لباس چینج کوي بدل کوي ولې چې لوی لوی معزز خلکو سره ستاسو ملاقات بکیږي او تاسو ته پته وه چې د عمر رضی الله تعالی عنہ په کپړو کې به څومره پیوندونه لګېدلي اویا پیوندونه 22 लाख مربع میل باندې حکومت دومره حکومت چا کړی نه دی لیکن الله دبدبه څومره ورکړې وه چې په کومه لار به عمر رضی الله تعالی عنہ تېرېدو په هغه لار به شیطان نشو تېرېدی لار به بدلولا ننم د عمر رضی الله تعالی عنہ د نوم روب په دې کفارو باندې پروت دی ازما استا غونته کې یو انسانو خو سچا پکا مسلمانو سچا پکا نن زمنګ جمعتونه پاخه دي منځونه کچه دي پخوا جمعتونه کچو منځونه پاخو په منځونو باندې به مړه بچی په الله راجوندي کول نن موږ په یو موز باندې یو مسله نشو حل کولای په الله باندې نن په موز باندې زمنګ پریشانی ختميږي نه نورم زیاتی مشکلات نورم زیاتی نورم مغلوب کیږو نورم هر طرف ته کفار موږ له چیلنجونه راکې زما په مسلمان باندې لګې دي سرکونډي اړي موږ دومره به وسی نو ما دا خبره دی پوری کولا چې عمر رضی الله تعالی عنہ تا دا صحابي دا خبره کوي چې ته دا کپڑے چینج کا سورلی چینج کا دا سی ورته وکتل په غوسه کې وتوي وی الله تعالی یو مقام درکړي کدا مقام تا ته نوې میلاو په دې تور باندې به ما تعالی دا سر اوچت کړي دا سر به مې نه جدا کړي وي تا ته پته نشتا په کپلو کې عزت نشتا په عہدو کې عزت نشتا په گاڑو کې عزت نشتا په بنگلو کې عزت نشتا په دنیا کې عزت نشتا عزت په دین کې ده مسلمانۍ کې ده ایمان کې ده ما ایمان راوړې ما دا کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله ما چې کله دا کلمه ویلا دی کلمې په ذریعه سره ماته عزت میلاو شلو من قال لا اله الا الله دخل الجنه تاسو ته د قیامت پر ورځ پته ولګي چې کله اعلان وشي د جهنم نهر هغه بنده وباسي چا چې په پوره ژوند کې یو ځل لا اله الا الله ویلي نور هیڅ عمل نه کړي د جهنم د اور نه وباسي او جنت ته بوزي نو دا کافران به وي فیقول یا لیتنی كنت ترابا هاي 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 کاش چې من خاورې وې کاش چې من پیدا شوه نه بیا به د مسلمانانو مزي وي دا کافران دا يهوديان دی مسلمانانو ته الله پلاس کې ورکی وي ورځوي جهنم ته په دنیا کې به دي تاسو ته ډیر سپک نظر کولو په دنیا کې به پتا سو ظلم او ستم کولو د دنیا دا ژوند امتحانګاه ده نو غریب په غریبۍ کې امتحان کې مالدار په مالدارۍ کې امتحان کې څوک رکشو ته کېنولی دی څوک ګاړو ته کېنولی دی څوک ټماټر خرڅوي څوک پیاز خرڅوي څوک دکاندار دی څوک زمیندار دی څوک په دفتر کې ناست دی د چا کارخانې دي څوک پایلټ دی څوک گورنر دی څوک وزیر اعظم دی نو دا ټول په ټوله امتحان کې دی ان ربک لبالمرصاد عرشنا الله د فرش تماشا کوي مورچه کې ناست دی خپل بندگانو ته ګوري ظالم تم ګوري چې ظلم وکړي هغه جج تم ګوري چې کم جج قلم غلط استعمالي بے انصافي کوي وکیل تم ګوري چې د دروغ خبرې کوي که د رښتیا خبرې کوي
زنانو تم ګوري، نارینو تم ګوري، نوجوانانو تم ګوري، د شپې م ګوري، د ورځې م ګوري. د غفلت نه پاک الله، د خوب نه پاک الله، چې کم طرف ته ګوري الله به تا ته په نظر راځي. د الله قدرتونه به ته په نظر راځي. دی بندگانو ته وګوره، جناتو ته وګوره، انبیاو ته وګوره، اتقیاو ته وګوره، اصفیاو ته وګوره، فصحاو ته وګوره، بلغاو ته وګوره، جناتو ته وګوره، فرشتو ته وګوره، عرش ته وګوره، کرسی ته وګوره. دا ټول نظام الله پیدا کړی دی او خپل فضل الهی سره په خپل کامل قدرت سره الله چلی او یو ورځ به هم دقه شان وران کی. خلق با سوک جماعت تا، سوک دکان تا، سوک دفتر تا، سوک چې کم دی زنانه به په کورونو کې لګي، خپل لوښي به وینځي، خپل د کور کاروبار کار به کوي. قیامت به ناڅاپه قیمېږي، ناڅاپه به قیامت قیمېږي. نو زما عزتمندو، زما د مرګ پته نه لګي، ستا د مرګ پته نه لګي او د دې مرګ دپاره هېڅ تیاری نشته. نن بے حیايي ډېره عام شوله، زیاتر د ټچ موبایل او په سوشل میډیا باندې. ولې چې زمونږ تعلق د سوشل میډیا سره دی، زمونږ پیغام مخکې ځي. نو زما وروڼو تاسو خو ساده مسلمانان یې، زیاتر زمونږ په دې کلي کې په دې چمکنو علاقه کې اکثریت ملګرو سره واړه موبایلونه دي. زیاتر خلک دا ټچ موبایلونه استعمالوي. په الله قسم حاجي صاحب داسې داسې واقعات اورو په سوشل میډیا باندې، الکان او جنکۍ لایف زما عزتمندو ټوله دنیا یې ګوري او دومره غلطې خبرې کوي، دومره فحاش خبرې کوي. دې دپاره پکړ دکړ نشته. دې دپاره که چا آواز اوچت کو نو به دا دهشتګر دی، دا شرپسند دی. الحمدلله د خپل وس مطابق لګیا یو، په هر سړي باندې اټیک کو. ما ورته ویلی دي موږ د مرګ نه یریږو، مرګ خو به تالم راځي، مرګ خو د شهید وي. وی دا نور اسې مرګونه دي، د شهادت مرګ چې کله دا جذبه د شهادت او موږ خرڅړو له چې کم دی د شهادت مرګ مشکله ده، دومره خوش قسمته نه. خو زما عزتمندو زیاتر دی والدینو د خپلو لوریانو سره خپلو بچو سره څه کړي؟ نرمي کړي. خیر دی، مونځ یې ونه کو، خیر دی، کلو پټې په سر نه که، خیر دی. داسې ده که نه؟ خیر دی که ټچ موبایل یې رانه یو ګنټې له واغستو، څه چلو شو؟ څه چلو شو؟ خیر دی، ماشومه ده، ماشوم دی، گیم کوي پکې. دغه خیر دی، خیر دی، خیر دی، خیر دی. او دا مولیان خو شدت پسند دي او دا مولیان خو ډیره سختی کوي. نو زما عزتمندو دا منظر بنن مخې ته نه راتلو. کم قوم چې الله رب العزت بربادی هلاکی، نو الله رب العزت د دې قوم نه حیا اوچته کی. څه اوچت کی؟ حیا. او دا حیا محمد رسول الله فرمای الحیاء شعبة من الایمان، چې دا حیا دا د ایمان یو اهم حصہ ده، یو اهم څانګه ده، یو شعبه ده. او دا یاد ساتئ، ایمان او حیا دا لازم ملزوم دي. ایمان او حیا، چانه چې حیا لاړه وي دنه ایمان هم لاړ اټومیټک. وی څوک چې حیا نه کوي نو چې سی خوښه یې دی کوي، بې شرمه سړی، بې حیا سړی. زما عزتمندو په الله قسم زه د صحابیاتو واقعات بیانوم، د هغې زندګي وګورم او دا نن د دې صدۍ مسلمانانې او د دې صدۍ نوجوانان د دې دا زندګي وګورم. ما یا الله دې بم فاطمه رضی الله تعالی عنها سره زمونږ د دې دور زنانه بم مخامخ کیږي که نه؟ د دې دور زنانه بم عائشی رضی الله تعالی عنها سره مخامخ کیږي که نه؟ محمد رسول الله د معراج په سفر باندې داسې زنانه وکتلې چې زما عزتمندو د سر یختونې الټه راځوړندې کړې وي او د هغې دا سر مازغه خوټ کېدل.
وی ما د جبرائیل علیہ السلام نه تپوسو کو چې ای جبرائیل دا زنانه دا دومره سخت عذاب کی. وی جبرائیل علیہ السلام را ته فرمایل چې یا رسول الله دا ستا د امت بے پردی خزی دی چې دی به پرده نه کوله، دی به خپل یخته پټ نه ساتل. یخته نه تاسو دا چې کوم ملګری سوشل میډیا استعمالي څومره فحاشي پې شروع ده چې د دې مخه مونږ ونه نیسو، په دې باندې اعتراض او رد اونکو، تنقید اونکو. وی تاسو چې کله جمعات ته راځئ که نه نو خپل بچي ځان نه مخکې کوي. که چېرته دا خپل بچي د خپل مرګ نه بعد پرای راس باندې کتل غواړئ، په سیده لار باندې بوتلل غواړئ، په هدایت باندې راوستل غواړئ، نو د خپل ځان نه خپل بچي جمعات ته مخکې لېږه. سار چې جمعات ته راځي خپل بچي ځان نه مخکې جمعات ته راوله. او که چېرته داسې نه وي نو یاد ساتئ ستاسو دا آینده کل به دا به ټول ګمراه وي، دا ټول نوجوانان به سي ګمراه وي. د دې سزا باجي صاحب په الله قسم چې تا ته په قبر کې د دې سزا ملاوه نه شوه، حدیث کې راځي تا راوړی دی او دین دې ورته نه دی ښودلی، د جومات لاره راوړلو ته یې تکړی. اصل راوړل دي کو اصل تربیت کول دي، اصل دې له صحیح تربیت ورکول. نن چې دا معاشره تباه ورباده ده، نن چې دا فحاشۍ طرف ته روان، او زیات تر پښتانه په سوشل میډیا باندې پښتانه پښتنې ښځې د پاکستان نه او د افغانستان نه تللي دي، بار ملکونو کې ناستې دي. او زما محترمو د بار ملکونو نه هلته ایمانونه خرڅ کړي که نه، بس پیسې پیسې پیسې. الله اکبر. بس الله هم ډیل ورکوي که نه، الله هم ډیل ورکوي. تکړه شي په الله قسم. ماله داسې داسې ویډیوګانې خلک رالیږي، مولوي صاحب په دې خبره وکړه، مولوي صاحب په دې کلیپ وکړه، مولوي صاحب زه ویم زه به د کم علاج کوم. پښتون محمد رسول الله فرمایي اولئک فتحان الاسلام. دا پښتون خو ټول په ټوله باندې مسلمانان شوي. نن په پښتون کې قادیانې درته ښیم، شیعه درته ښیم، عیسائی درته ښیم، څومره دا پښتون دا تقسیم کړلی شو. وجه څه ده؟ دی پښتون د خپلو مشرانو لمن پرېښوسته، دی پښتون اتباع دین حیا پرده خپل پرده کې ورته ځان بد ښکاره شو، خپل لباس کې ورته ځان بد ښکاره شو، د بل نه متاثره شو. وای دا کارغه چې دا ټوپونه وای که نه او دا په ټوپونو رواني، نو دا خارو ډېر ښایسته مزل کوي. دا خارو نه خارو دا که تاسو کتلی دا ډېر ښایسته مزل کوي. نو دې کارغه ویلي چې زه هم د دې خارو چلی زده کړم، د دې خارو غونته کې به زه هم ګرځم. نو زما عزتمند وای د خارو غونته کې ګرځېدل زده م نه که، خپل چلم ترې نه ایر شو، اوس ټوپونه وای. پوه شئ؟ د خارو چلی مې زده نه کو، خپل چلم ترې نه ایر شو، اوس په ټوپونو روان دی. نو دقه شان مسلمان یاد ساتئ چې کله موږ او تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مبارک محنت پرېښوستو، هغه لار هم پرېښوسته، خپلې کلمې ته هم سپک نظر وکړو. خپل قسم درته خورم داسې مسلمانان ما ته کنزل نه کوي، وایي تا ته کنزل نه کومه ولې چې ته پښتون یې. بار ملکونو کې دي زما بیانات خو هر ځای ته د الله په فضل رسی، ځان رسی. زه خو 11,000 لینډ یم، تاسو خو ما پیژنئ، هر ځای ته بیان رسی. وایي زه د اروپا په ملک کې پروت یم او دلته خو د یو عالم بیان نه راځي، او ستا دا بیان په ټیک ټاک کې ما ته راورسېدو، اوس تا د کنزل یې کولې. وایي تا ته کنزل نه کوم، تا ته کنزل نه کوم ولې پښتون یې، خو ستا هغه د پیغمبر هغه عشم داسې کوم پښتون. نن پښتون دومره وغورځېده، ما ورته یو بدبخته د مؤمنانو مور ته دې کنځلې وکړې، زما مور او خور به دې یاده کړې وه، ابه مې برداشت کړی. نن خو ملا عالم ګولۍ برداشت کوي،
کنزلم برداشت کوي هر څه برداشت کوي خو قسم د الله په ذات باندې چې کله ته په دین اسلام باندې اعتراض کې کله زما د محمد رسول الله هغه حیانا کې بیبیانې یادې چې کمی بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها داغي حیا خو قرآن بیان کړی ده داغي پرده خو قرآن بیان کړی ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل لور پسې راغې فاطمه رضی الله تعالی عنها پسې چې دا بزان سره بوزم کور ته چې راغې وته وی فاطمه راځه چې زو وی بابا جانا زما د خاون اجازت نشته ما ته د خاون اجازت نشته وی زه دې پلان یې مکنه وی بابا جان هم تاسو ویلی دي چې د خپل خاون د اجازت نه بغیر د کور نه موز الله محمد رسول الله وی تاسو فرمایلی دي کنه پدې کې علی رضی الله تعالی عنہ راغې او زما محترمو علی رضی الله تعالی عنہ چې کله دا منظر ګوري چې محمد رسول الله وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا یتیموں کا والی غریبوں کا مولا محمد الرسول اللہ ننہا غرول شوی دین یتیم شلو اللہ زما محترمو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا منظر گوری و توی فاطمی بابا جان دی سل راغلے ویا علی ما پسی راغلے زما بوتللو پسی وی تلی بوی ورسره کنا وی ستا اجازت نو ستا اجازت وی زما اجازت دا تمیلاو شو زا بابا جان سره دی لاړش محمد رسول الله ورته فرمای اے علی تم رازا اے علی تم رازا زما عزتمند علی رضی الله تعالی عنہ امزان سره کو او دا وګوري ښا دا اوس حیا درته بیانوم دا غزنانو حیا درته بیانوم د منګ په کورونو کې زنانه ناشتي دي چې د چانه متاثر دي سوکم د فاطمه رضی الله تعالی عنها نه متاثر نشوا سوکم د عائشہ رضی الله تعالی عنها نه متاثر نشوا خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها خپل ټول مال راواخستو په محمد رسول الله قربان کو او غریبی ور سره قبول کړ هغه مالدار ترین زنانا ټول استعداد ټول مال په محمد رسول الله قربان کو او ټول غریبی د محمد رسول الله سره تیر کړه بیا روان دي محمد رسول الله مخکې دی او ورپسې فاطمه رضی الله تعالی عنها روانه ده ورپسې علی رضی الله تعالی عنہ ټولو کې اخره کې روان علی رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته आवाज کوي یا رسول الله وې دی فاطمه ته وګور د خپل خاون نه مخکې روانه ټکی ته سوچ کوي ها وې دی فاطمه ته وګورئ د خپل خاون نه مخکې روانه ده زما عزتمن محمد رسول الله فاطمه رضی الله تعالی عنها ته مخ راړي لورجانی بیبي ته د خپل خاون نه مخکې روانه او یا رسول الله زکه مخکې روانه ما چې زه یو زنانه ذات ما زه ټوله پرده ما زکه د نه مخکې روانه ما چې د محمد رسول الله چې کم قدم دی داغي په قدم باندې فاطمه قدم کیدی او د فاطمه په قدم باندې رستا علی رضی الله تعالی عنہ قدم کیدی چې زما قدم میټاو شي رستا نا محرم سړی د فاطمه قدم ونګوري د فاطمه قدم ونګوري چې د فاطمه قدم داسیو الله هغه حیانا کی خزیوی هغه پردداری خزیوی زما عزتمندو نن زمنګ زنانو پرده وګرځولا د الله حکم دی پرده اوس الله من پیژنو نه کمن الله پیژندل کنه الله ویلی دي چا ویلی دي الله ویلی دي چې پرده وکي الله ویلی دي مونږ کوي الله ویلی دی زکات ورکی الله ویلی دی نا محرم خزد مخ ترال استرګي کتکا الله ویلی دی اوس الله او پیجنو کنه چې الله دې سو فاینما تولوا فثم وجه الله آگے دیکھو اللہ پیچھے دیکھو اللہ دائیں دیکھو اللہ بائیں دیکھو اللہ اوپر دیکھو اللہ نیچے دیکھو اللہ
हवाओं में देखो तो अल्लाह, आसमानों में देखो तो अल्लाह, बारिश में देखो तो अल्लाह, आसमान की बुलंदियों में देखो तो अल्लाह, सितारों में देखो तो अल्लाह, सूरज में देखो तो अल्लाह, जंगलों में देखो तो अल्लाह, जंगल के जानवरों में देखो तो अल्लाह, जंगल के जानवरों के जबानों से निकली हुई अल्फाज में देखो तो अल्लाह, हवाओं में देखो तो अल्लाह, हवा के चरिंद परिंद में देखो तो अल्लाह, इन चरिंद परिंद के जबानों से निकली हुई अल्फाज में देखो तो अल्लाह। आसमानों ने चा पैदा करी, शपा सोक रावली, ورځ څوک راولي، بارانونو څوک وري، بچي څوک ورکي، عزت څوک ورکي، صحت څوک ورکي، بیماری څوک راولي. هغه الله پیژندل دي چې الله نه غواړي د چا پلار شپه راوستی شي، راوستی شي، دا بریتواران شپه راوستی شي، د دنیا دا باچهان شپه راوستی شي، چې الله نه غواړي څوک باران کولی شي، یو ساس کې باران دي څوک ووري. هغه الله پیژندل دي. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. هاي 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 اغا الله دي دا الله قدرتنا پیژندل دي، دا الله وحدانیت پیژندل دي. نو زما عزتمندو دا زنانه با مخکې د پردې حکم نو راغلی، د پردې حکم نو راغلی. نو ماسخوت د پخوا زمانه کې با د زنانو په جماعت کې یو بیل زیبا د زنانو د پاره مقررو، الته به د زنانو مونځ کول، زنانه به هم جماعت ته تللې. د هغې نه بعد زنانه جماعت ته تلل نشته. زنانه د پاره بهترین جماعت خپل کور دی، بهترین جماعت خپل کور دی. دا لیبرل خلق دا فتنی مختلف طریقو سره خواري محنت کوي، خو ان شاء الله د دې دا محنتونه به ناکامه کوو ان شاء الله. زما عزتمندو اوس ماسخوتن مونځ شو، سار مونځ د پاره څه زنانه رالی چې هغې غټې غټې څادرې ځان نه تاوې کړې وي. یو زنانه راله چې د هغې په بدن باندې پرده نه وه، نو هغه د نورو زنانو ته داسې ګوري، وایي دا تاسو باندې څه چلو شو، تاسو خو داسې غټې غټې څادرې ځان نه راتاوې کړي. وایي خورې تا ته پته نشته؟ وایي نه که نه، وایي دا الله حکم راغلی دی چې پرده وکوي. څه وکوي؟ پرده وکوي، پرده. وی خان د سار مونځ یې وکړو، د هغې نه پسې یو ماشوم کور ته واستولو، ورته وایي زموږ د کور نه څادر راوړه چې د جومات نه زه کور ته په پرده کې لاړه شمه. هغه ماشوم لاړو، کور نه ورله پرده راوړه، او زما عزتمندو هغه پردې ځان نه تاوه کړه او کور ته لاړه. خاوند ورته وایي ای بیبي تا ته خو پته نه وه که نه چې د پردې حکم راغلی، تا ته خو پته نه وه، ته چې د کور نه وتلې تا ته پته نه وه، نو چې جومات ته لاړې مونځ به دې کړی وې، واپس به کور ته راغلی وې او بیا به دې دلته پرده اچولې وه. نو اوس هغه زنانه خبرې واورئ. زنانه څه وایي؟ وایي ښه زه به لا د الله د حکم نه باوجود زه به کوره پورې راتلمه، د الله حکم مې واورېدو چې د الله حکم د الله فیصله راغلې ده، پردو کوي پردو کوي پردو کوي، او زه به پکې لا کوره پورې راتلم. بس خبره شوم په حق ځای باندې یو قدم ما نشو اخیستلی چې زه به الله خفه کم، زما الله به ما نه ناراضه شي. هغه زنانه وي، یو زنانه په لاره روانه ده، په لاره کې ورته خبرو شو چې تا ته پته نشته د پردې حکم شوی، پرده په حق ځای باندې کېناسته. الله دې داسې زنانه را پیدا کی، الله دې زمونږ زنانو کې دا صفات پیدا کی. نن په دې سوشل میډیا باندې زمونږ دا را روان نسل ټولې فحاشۍ عریانۍ طرف ته روان کړی. زه خو انفرادي طور باندې لکه پرده پې اچوم، ورته مې ویلي ما نه ځان ساته، زه 11,000 لینډ یم، او چې کله مې در پسې راواخیستله نو انشاءالله العزیز بیا به دې پرېږدم نه، بیا به دې پرېږدم نه. اوس موږ د سوشل میډیا پولیس یې روره، اوس په سوشل میډیا باندې زما د پردې بې حرمتي کی، د پردې ګستاخي کی،
فحاشي کیږي. او ما تاسو ته خبره دا وکړه چې پښتانه اولئک فتحان الاسلام، پښتنو کې فحاشي د کم ځای نه راله، توبه وباسه. پښتنو کې دا بېحیایي د کم ځای نه راله. هی ور بشي خبر بشي. تاسو به فاطمه رضی الله تعالی عنها سره نه مخامخ کیږي، تاسو به عائشه رضی الله تعالی عنها سره نه مخامخ کیږي، تاسو به بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ سره نه مخامخ کیږي، سعد رضی الله تعالی عنہ سره نه مخامخ کیږي. کومه باندې وکوي، په کومه باندې بزان بچ کوي د الله نه. زما عزتمندو پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې پښتون ژوندې وي، پښتون د چاپلار بم دین اسلام د زمکه نه میټاو نه کی. سبحان الله. پښتون دا مقام الله پښتون ته ور کړي. نو نن پښتون امک زما عزتمندو په فلسطین باندې صفا خبرې وکړو. په فلسطین باندې دا دومره ظلم ولې شروع دی؟ اسرائیل دیسو کافر بی ایمانا، ایمان نشتا، کلمه نه ده ویلي. او ایمان والا مثال د ژوندۍ دی. دا محمد رسول الله فرمایي د ایمان والا کلمه ویون کې مثال د ژوندۍ دی، او کلمه نه ویون کې مثال بی ایمانا کافر دا غي مثال د مړي دی. نو دا اسرائیل او دا يهود او فلسطینیانو باندې دا ظلم ولې شروع دی؟ الله ولی مدد نه کوي؟ دی خبرې ته لږ توجه کوي. دا به جدا کلیپ جوړي. ولی زه درته وایم مونږ دا کلمه ویلې د لا اله الا الله محمد رسول الله. او چې کله مونږ دا کلمه وویله مونږ به آزاد زندگی نه تیرو. مونږ به د خپل شکل او شباهت منگ با دا سر یختون واخلا خپونو کانو پوری بیت الخلا واخلا تر بیت الله شریف پوری دا محمد رسول الله دا تعلیمات مطابق با منگ پل زندگی جوڑو خو کامیاب بی غالب بی. او کدا سی نئی نو ام دق فلسطینیانو حال بمیخا دق فلسطینیانو یو توی چیز فلسطینیانو سگونا دا زدر تویم کنا یو طرف تا اسرائیلی ادروا، یو طرف ته کافر او مرتد ادروا، بل طرف ته زما مسلمان فلسطینی ادروا. فرق به پکې پیدا نه کی. اوستانه زه تاسو کوم مسلمان د اسرائیل او د کافر او د يهودو په شان ځان جوړ کړي دي کنه؟ يهود او کافر او اسرائیلینو د مسلمانانو په شان ځان جوړ کړي. اوس به تماله جواب دا راکې چې مسلمان د هغې په شان ځان جوړ کړی. ولې تا ته د خپل پیغمبر په شکل کې ځان بد ښکاري؟ ولې بیا دې کلمه ویلې تا له خو اختیار الله درکړی، کلمه دې ولې ویله؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. نو دا سرکونډۍ اړي، لیکن فلسطینیان به ځي جنت ته که هر رقم اغي فحاش لباس واچي، خو مسلمانان دي. او د ایمان او د مسلمانۍ ډېر لوی قیمت دی چې چا ایمان راوړی، چا کلمه طیبه ویلی لا اله الا الله محمد رسول الله، دی پسې د جنت انتقال شوی، ضرور به جنت ته ځي انشاءالله، جنت ته به ځي. خو لیکن د دنیا دا ژوند څه شی دی؟ امتحانګاه ده. استانه تاسو کو د احد په جنگ کې د پیغمبر اسلام غاخونه شهیدان شو که شهیدان نشو؟ هغه مبارکه هستی چې په کومه چهره باندې الله عاشق دی، الله مدد کولې نشو، الله په دې خلکو بازنګړي اړولې نشوي. خو د دنیا دا ژوند امتحان دی. الله رسول فرمایي څومره د دین د پاره ما تکلیفونه برداشت کړ، یو پیغمبر هم دومره تکلیفونه نه دي برداشت کړي. نن دا هغه دین سره موږ لوبې شروع کړي. زما عزتمندو زه نن نیت وکم زه ټیک شم، ته نیت وکړې زه ټیک شم. قسم د الله په ذات باندې په دې ناسته مجمع کې د یو کس زندگی بدله شوه، یو کس ژوند د محمد رسول الله د تعلیماتو مطابق جوړ شو، زموږ بیړه پار ده. بیا جمعات ته په جمع کې څومره لوی نعمت، څومره لوی قیمت، څومره لوی مقام، څومره لوی مرتبه الله ورکړي.
جمعات تاسو پته شته اے فرشتي راشي امام لګي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مونږ کوي کنه الفاظ وای او نور مقتدیان خاموشه ولاړی نو دا فرشتي راشي امام وګوري د امام توجه وګوري امام په ذهن کې سوکنو بازار او مختلف سوچونه او فکرونه اوړي راوړي دا بکوم مونږ یو کم دا بکوم الکه د دې امام توجه خو برابر نه ده د امام توجه برابر بل مقتدی په دې دومره غنه جمع کې کله یو کس توجه برابر ای الله رب العزت د یو کس د برکت د ټولو مونږ قبول کی جملا راتللو کې ډیر ثواب دی ډیر خلک د جمع نه ځان پاتې کوي ځان لبو کوم ځان لکه د ځان لمونځ به قبليږي کنه به قبلي نو سمای عزت مندو مونږ تاسو لا پر ایراس باندې راتلل پکار په دین کې د پکور کې د دین ماحولونه جوړول پکار دی خپل لوریانو ته پردا چول پکار دی درون لباس په الله قسم درون لباس چې کوم دی کنه درون لباس دا ټوپۍ والا برقه ده خفکیږي مو دا بلم سیدا خودی کې لګ زینت ښکاری او دی ټوپۍ والا برقه کې بالکل زینت سپا خبرې کوي بالکل زینت دخکاری ځواني جنۍ دا ټوپۍ والا برقه چولی ځواني جنۍ خلک وای بوډۍ روانه خلک وای اجانې روانه څومره ښکلي نن دې برقې ته سکسانو سپک نظر شروع کړو پکې هغه پسې مې یو کلیپ کو به په سوشل میډیا توبه ویست دی الکانو بکتلی بے معافی غوښته میزان ساته بس یو ځان دی د الله په دین قربان دی کیسه ختمه یو ځان دی د الله په دین قربان دی ته پټیران قربانېږه زه به په قرآن قربانېږم پته به د قیامت په ورځ لګي تا وګټه کماو ګټه ما سره د دین غم دی تا سره د دنیا غم دی زه د دین د پاره لوږې برداشت کوم تندې برداشت کوم هر څه برداشت کوم او تا باندې لګه تنده او غریبي او تنګدستي راله نو اوتی بوتی دی شروع کی دا برداشت کو من مسلمانانی او د محمد رسول الله عاشقانو باندې دا حالات راځي دا حالات غریبی تنگدستی پریشانی دومره تیزی سر راځي لکه برنه پخکته باندې او بس عمره په تیزی سر راځي الله رسول فرمای ما سره چې څوک محبت کوي کنه ا دې غریبی ته تیار شي نو ډیر کم خلک دي چې هغه خپل پیغمبر سره محبت کوي ټول ټرمپ سره محبت کوي خپکیږي ما د ټرمپ چهره خوخه کړی دا د قارون چهره خوخه کړی دا د نمرود چهره خوخه کړی دا د ابو جهل چهره خوخه کړی دا هغه محمد رسول الله هغه محمد رسول الله حسینی چهرین نن موږ نفرت کړي وي خپل په اور اوسم د پردو نسګی لدا خپل په ما باندې گزار کوي لګي دي چې وای زه مسلمان یم او دا غي زندگی ټول د پیغمبر علی السلام د تعلیماتو نه خلاف دا سیده کنه نو ته خو یار کم از کم ته خو د خپل پیغمبر په طریقو باندې ټیټ روان شه ډیر خلک دي باتروم ته ځي ټوپۍ به پسر نه باتروم ته لکه د زناورو دن نشي د زناورو روزي د زناورو روټي راواچو وسکین ډک شاو تشاو تاسو ژوند دا ژوند نه دی په الله قسم کچرته داسې مونږ چلیږو چې بس روټۍ ته کېناسي مه لاسونه وینځه او ما بسم الله وایه او بس شروع کوه او ډکېږه او تشېږه او بس والله چې د زناورو نم بدترې په کورونو کې دا سیستم جوړ کړي بیا خیرونه برکتونه وګورئ بس آغا پوری با دسترخان نسجاوی ترسو پوری منگ لاسون نوینزلی لاسونو لو براوڑی دا زنانا پوها کئی عادت ور کئی ناراستی دا کن ناراستی دا بس خیر دے چلو شو وی ملبستا سکور تراغی او لاسی وی ننزلو زورنا ور کئی وی وحی لاس وینزا نو منگ لاسون وینزل پکار دی کنا وینزل پکار دی کنا بیا بسم الله ویل پکار دی کنا استاد ویل بسم الله وعلى
برکت الله برکت الله په دې خو پوه شئ کنه نن خو برکتونه تاسو ټول شاته کړي دي زما محترمو دا داستان میں در بیان کو وہ جگی تو تم نے سنا نہیں میرے عمر بھر کا ریاض تھا میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے دا بازی ٹک ٹاکر میں پہ اشارہ باندھے پوئی کو او دیتا دا کلپ جدا جوڑ کا زما عزت مندو ماتا سوئے لی چی پختانا وی پختو او داغی پخلا باندھی دا سی فحاش او دا سی گندا الفاظ نو دا ټول دنیا ګوري او هغه خوشاليږي چې او خو پښتون خو د پښتون نیم درلا هغه لشويستلا پښتون نیم درلا هغه جذبات ختم کو په دین باندې قرباني دل ختم کو په دین باندې سر قرباني دل ختم کو هر سړی وې ځان لکار مګوره هر سړی ځان سیټ تکي زما عزت مندو ما تاسو ته ویلې تا چې بل باندې د خاورو ډېرې جوړ کړو دغه شانتي به پتا هم واوري خاوري اوازونه چې د بل د مرګي اوري دغه شان به ته د خپل مرګي هم واوري عجیب رحمان زړه دې د کتو دی چې مرګي په دنیا شته او تلا خان دي یو ورځ به په دې تخته باندې زیړ پیړ پروت نو زما عزت مندو حیا پردا ما تاسو ویلی چې کله الله د یو قوم د بربادیدو او د تباہ کېدو او د هلاکېدو فیصله راولېږي کنه فیصله نو الله تینا سوالی حیا تینا والی او چانه چې حیا لاړه هغې نه ایمان هم لاړ زما عزتمندو اوس دا تحریکونه چلیږي افغانستان او پاکستان کف افغانستان کی خور دا خو په پاکستان کی وای رور دے کف پاکستان کی خور دا خو په افغانستان کی وای رور دے دا دوانه ملکونه دا څوک یو بل نشي جدا کوله مسلمان نن د مسلمان په تباہی باندې خوشاليږي الکه د پاکستان او د افغانستان میچ ته الکه افغانستان وکټا وی ګټلا دومره خوشالي اظهار کی چې انډیا نه وګټي استرالیا نه وګټي د کافرانو د ملکونو نه وګټي باغی دومره دا مسلمان نه خوشالي چې کله مسلمان د مسلمان نه وګټي الله اکبر افسوس مقام دی کنه دی نه خوشالي دل زما عزتمندو په دې باندې نه دی کول پکار دوانا مسلمانان دي او د مسلمانانو مثال محمد رسول الله د یو وجود ور کړی دی زتا جدا نه غنم تما ولی جدا غنی زما د کلمې روري انما المؤمنون اخوه قران کې الله پاک فرمایي مؤمنان ټول خپل کې سره رونه دي رونه نو یو رور په بل رور باندې بد ورځ پیرزوشي دا رور نه دی نن خورونو کې دغه مرض قائم دی یو رور د بل رور خپې وي د یو پلار نه د یو مور نه پیدا او په یو بل باندې خفکی څومره پرور باندې سختي بدا خوشالي دا د زناورو خوونه منکرال زما عزتمندو په الله قسم چې د خپل ژوندۍ نه بدلې کوي حیا ځان کراولي او نوم مسلمان سره محبت کوي نفرتونه ختم کوي د مسلمان د چهرې نه نفرت مکوا ولی دی کلمه ویلی دا او د دې پزړه کې کلمه پرته ده دا زما د کلمې رور دی او چې کم سړی کینه کوي حسد کوي بغض دې ته په دنیا هم سزا میلاویږي او د مرګ نه پس به مرته سزا میلاویږي چې یو رور دی الله خکو نو ستا پکې څومره عزت څوک ورکوي الله ورکوي نو الله یو فیصله وکړه نو ته پې ولې سپېږمې ارتې کې ته ولې تندی راچې ته خوشحاله شه نو الله موتاسی کامل مومنانی مسلمانانی او کنا دا اخیری اولی راوڑی کنا نو پویش زما استا ایمان کلا کمزورین اشتا او دا کمزورین به ویستل پکاری دا کمزورین به وباسو انشاءاللہ دا نفرتونه به ختمو انشاءاللہ د یو مسلمان د بل مسلمان سره ملاقات صدقه جاریه ده مسکراحت په خپل چهره باندې راو پردي خلق دي پردي خلق کم زیون ناراضي
او کم کم زینو کې بازارونو کې چوکونو کې ما ویني کنه ما الکه هم ولې سیب دي او راشي او تصویران او زمون خپل مقتدیان چې مونږ ویني کنه مې زمون پښ زمون خپل ز په پردو په مینه او په محبت بسو کم چې زما خپل سړی مانه نفرت کوي ما خپل سړی مانه مخړی وای دا عزت په خپل کور کې ملاويږي او زما عزتمندو کم سړی په خپل کور کې عزتدار شي هغه بار په هر ځای کې عزتدار وي نو تعالی فخر کول پکار دي چې دا زمون امام صاحب دی دا زما استاد دی دا زما مولانا صاحب دی تراشه غاړه ودروا تراشه جی څه خدمت وي نو حیا لاړه کلا نړه نن د عالم په مخامخ به اوچت اواز سره غږي د مور او پلار په مخامخ به اوچت اواز سره لور به په اوچت اواز سره زوی به په اوچت اواز سره زما عزتمنو دا بې حیایي شوله کنه سترګو نه حیا لاړه بې حیایي شوله پوه نو دا ما تاسو ته وویلې چې بیا په دې مه یریږه چې یو نه یو ورځ به الله پاک په موږ او تاسو باندې عذاب راولي نو ان شاء الله چلو نن نه توبه کو چې ان شاء الله د خپل ژوندۍ نه بدلی کو ټیک ده کنه ان شاء الله بدلو به ان شاء الله ان شاء الله خپل لوریانو ته اوس زینت درون لباس خپل بچو ته اوس زینه خسته ټوپۍ په سر باندې ده په ایمان و چې دی ماشوم ته دا اوس د ماشوم توم نه بینستونو جامې واچولې ها بینستونو او یختدي ولا خسته ګو منسکړي دی داسې دی اړولې دی او دا راغټیږي او سبا غټه جنې شو دا طالب دا ټوپۍ والا برقه په سرای دماغ دی خراب والله کې در لپسر کی بی حیاي شو کنه شو چا د لاسه بی حیاي شو ستا د لاسه خیر دی ماشوم د خیر دی ماشوم دی ورکه موبایل پسې جاړي ورکه خیر دی ماشومانو له موبایل مور کوي نن کارټون ګوري سبا بل څه ګوري نن کارټون سرچ کړي دي سبا بل څه سرچ کوي زما عزتمندو والله موږ د بدن نه خلو باسو ام دې معاشري په اصلاح باندې لګیایو چې زمونږ ژوندۍ نه بدل شي په خبرو باندې کار نه کی چلو نن نیت کو چې په دې خبرو باندې به عمل کو ان شاء الله ان شاء الله الله دې په دې ټولو خبرو عمل کولو توفیق را نصیب اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين